السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون د نایاب پښتو اسلامیک وظایف مرګرو تاسو ته به مونږ نن یو مختصر وظیفه د یا الله ذکر کو، خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. دا وظیفه د رمضان مبارک په حوالې سره ده. لکه عام طور کې انسان د قرآن کریم تلاوت کوي یا ذکر اذکار کوي، نو په هغې سره چې کوم دی د انسان د وجود او د روح خوشحاله وي. اوس دا وظیفه د دې ختم یا د دې وظیفې ورد چې کوم دی دا رمضان مبارک مبارک کې هو اسیم د فرضو درجه چې کوم دی په اویا باندې اوچتئ او نفل په فرضو سره بدلیږي. نو مونږ او تاسو چې کوم دی وخت ضایع کوو، د وخت د ضایع کولو نه مونږ او تاسو ځان وساتو. د هغې په ځای باندې مونږ د قرآن کریم تلاوت وکړو، د هغې په ځای باندې مونږ د نفلو ټیمې نفل وکړو، د هغې په ځای باندې مونږ ذکر اذکار وکړو او د هغې په ځای باندې مونږ د یا الله دا وظیفه ځان وکړو. چې ستاسو حاجات وي، څه ضرورت هم وي، څه مقصد هم وي، دا به الله جل شانه پوره کړي. د پریشانونو هم الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره وساتي. دې له چې کوم دې څه خاص تعداد مقرر نه دی چې دا به څومره وي او څومره به نه وي، چې نن دې څو نه وي او سبا دې نه وي نو تا ته به چې کوم دې څه فایده وشي او کو نه شي. که نن دې 200 پیرو وي، سبا چې کوم دې 300 پورې وي، سبا دې 300 وي، بل ورځ چې کوم دې 200 وي، هېڅ خبره نشته. خو د یا الله دا وظیفه کول او د دې ورد چې کوم دی کول په خپله ژبه باندې راوستل دا انسان ته ډېره زیاته فایده ورکوي. نو مونږ او تاسو چې کوم دی د یا الله دا وظیفه شروع کړو. اسم رمضان المبارک دی، خبرې وکړو، د خبرو په ځای باندې مونږ چې کوم دی د الله جل شانه ذکر وکړو. انشاءالله په دې سره به ستاسو هر یوه مسله حل شي. الله جل شانه به ستاسو کافي او شافي